السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رب نو امید دی انشاءالله ټول اورېدونکي به ښه الله هم ښه ساته. مخکې مونږ ویډیوګانو کې د سعودي د سکالرشپ د بي ایس ماسټر د دې لپاره پوره وضاحت کړی چې کم ډاکومنټس لګي کم طریقه کار. خو بیا مونږ یو خبره کړې وه چې داسې کمپرم خبره به نه وي د ډاکومنټس کیدای شي چې ډاکومنټس کې اپډیټ راشي ځکه ویب سایټ یې ډېر اپډیټ کړی دی نو هغه شانتې دي ډېر قسمه اپډیټ هغه په یو ویب سایټ کې کړی دی. د ټولو نه مخکې د دې اولنی تاریخ 19 اپریل نه واله 21 مئی پورې یعنې یوه میاشت ټایم ده چې ته پکې بي ایس ماسټر پی ایچ ډي دریواړو ته اپلای کولی شي. ستا سره دا مختصر ټایم ده چې ته په دې کې بیا کوم یونیورسټیانې کوم ډپارټمنټ دی هغه سلیکټ کولی شي. د ټولو نه مخکې یو تغییر یې پکې دا کړی دی. تېر کال کې داسې و چې تا به 9 ډپارټمنټ یعنې 9 تخصصات ډپارټمنټ چې ورته موږ وایو فیلډ هغه به تا سلیکټ کول په 3 یونیورسټیانو کې. سکل داسې سیستم دی چې ته به 25 ډپارټمنټ یعنی 25 تخصصات سلیکټ کولی شي چې څومره یونیورسټیانو کې ته بس په یوه یونیورسټۍ کې 25 سلیکټ کولی شي په یوه کې یوه هم شي یعنې یونیورسټیانې بس ته ډېرې سلیکټ کولی هم شي په دې پام باندې که ته جامعه اسلامیه سلیکټ کړې که ته نور جامعات سلیکټ کړې په هر جامعه کې یو ډپارټمنټ یا دوه یا درې یا څلور چې څو پورې 25 ډپارټمنټ نه پوره شي هغې پورې ته سلیکشن هغه د ډپارټمنټ هغه کولی شي. نو یو یې خو پکې دا اپډیټ کړی دی. بل اپډیټ په ډاکومنټس کې هغه دا کړی دی چې دې کې کوم د عربۍ ترجمه وه هغه خبره یې تېویستلې ده یعنې هغه ځایونه تېویستلي دي کوم ځای کې چې عربۍ ترجمه چیلو نو اوس د هغې نه هم بغیر اپلای کېږي د عربۍ د ترجمې نه هم بغیر اپلای ته کولی شي. بیا په ډاکومنټس کې کم ډاکومنټس لازم دي نو په عام شرایطو کې خو اولنی یو نوم شو ستا نوم شو بیا د هغې نه بعد سره ته دلته اوسېږي سعودي عرب کې اقامه درسره په هغې هم اپلای کولی شي که هغه نه نو دې نه بغیر هم اپلای کولی شي. بیا پاسپورټ شو پاسپورټ نمبر او تاریخ پیدایش شو دا خو اسان دي دغه ډاکومنټ نه راغوښتلی کېږي. خو په ډاکومنټس کې د ټولو نه مخکې پاسپورټ به تا سره وي. اوس ویب سایټ کې فلحال دا مسله ده چې دلته پاسپورټ نه اپلوډ کېږي نو انشاءالله امید دی ورځ دوه کې به دا مسله حل شي. نو تا سره به پاسپورټ لازمي وي. دویم د پاسپورټ سایز تصویر چې هغې بیکګراونډ سپین وي نو ښه به پاسپورټ او د پاسپورټ سایز تصویر دا ډاکومنټس کې دا دوه لازم. بیا د هغې نه علاوه د عام خپل ستا ایډرس چې شو هغه شو. بیا ستا سره که د سوشل میډیا اکاونټونه در سره وي ټویټر شو یا یوټیوب شو فیسبوک شو انسټاګرام نو دا لینکونه هم ته پکې اچولی شي او خپل ایډرس د خو عام معلوماتو کې شو. بیا په د هغې نه علاوه چې شو مخکې چې راشي په ډاکومنټس کې بیا په ډاکومنټس کې اوس یو کس دی هغه بي ایس بیچلر ته اپلای کوي نو که هغه د مدرسې طالب علم دی یا د سکول والا دی که سکول والا سره اف ای سي ورسره ده نو هغه کولی شي چې اپلای وکړي بي ایس دپاره. نو هغه لپاره شرط دا دی چې د سره به د 12 سرټیفیکیټ او د هغه ډي ام سي دا به هم ورسره دا لازم. نو د هغې نه علاوه پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ یعنې دا به هم لازمي ډاکومنټ چې دا به تاسو در سره یو پاسپورټ سایز تصویر پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ او د هغې نه علاوه چې بي ایس دپاره کوي نو د اف ای سي سرټیفیکیټ او ډي ام سي دا ډاکومنټ به بالکل لازمي چې دا د سره نه وي د نه بغیر اپلای نه کېږي. بیا که د مدرسې یو کس هغه سره د وفاق نه شهادت ثانویه د خاصي سند ورسره هغه د اف ای سي د 12 برابر وي نو هغه هم کولی شي. صحیح شو په هغې باندې. بیا په اختیاري ډاکومنټس کې مطلب که در سره یې اپلوډ یې که که نه یې څه مسله نه ده دی نه بغیر اپلای کېږي. هغې کې تقریر طبي دی میډیکل سرټیفیکیټ بله پکې تزکیه چې موږ ورته وایو ریکمنډیشن لیټر د هغې نه علاوه سیرت ذاتي د سی وي ده هغې نه علاوه بیا نتایج الاختبارات دا دلته یو ټسټونه دي اختباري کفایت په نوم باندې دا بهرو ملکونو عربو ملکونو دپاره ورکړلی کېږي لکه څنګه چې آیلټس وغیره که در سره یې اپلوډ یې که که نه یې څه مسله نشي څه مسله نه ده. بیا د هغې نه علاوه مرفقات اخرا کې مطلب که تا سره اضافي ډاکومنټس ډپلوما شوه ډي آی ټي وغیره وغیره یا انګلیش لینګویج یا بل څه هغه ته یو پي ډي اف که اپلوډ یې که که نه یې نو څه مسله نه ده. اوس یو کس دی هغه ماسټر دپاره کوي نو ماسټر دپاره چې کوي نو په هغې کې د بي ایس ډګري او د هغې سرټیفیکیټ دا به لازم وي یعنې هغې کوم چې ټرانسکریپټ دی کوم چې ډي ام سي ده موږ ورته کشف الدرجات وایي دا او هغې ډګري او د هغې نه علاوه د هغې نه علاوه پاسپورټ او د پاسپورټ سایز تصویر او پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ او دا میډیکل سرټیفیکیټ تزکیه سی وي او دا ټسټونه که چا سره یې نه نو دا غیر اختیاري دي مطلب لازمي نه دي. خو دا بره چې کوم دي دا څوک نشان چې ورته یې دا څه دی دا لازمي دی. په دې کې
بیا که یو کس هغه سره مثال په تور صرف ډیګري او ډیمسي ورسره نه وي نو هغه هم کولی شي. یو چا سره مثال په تور ډیمسي او ډیګري نه وي نو هغه هم کولی شي، ځکه هغې کې ټول ریزلټ د یو کس هغه موجود وي، نو دغسې خبره دومره نه ده. بیا یو کس هغه د مدرسې والا دی، هغه سره د الیې سند وي، هغه د بي اس برابر وي، چا سره د بي اے سند وي، هغه هم د بیچلر برابر دی، هغه هم پکې کولی شي. بیا د هغې نه علاوه یو کس پی ایچ ډی ته کوي، نو پی ایچ ډی دپاره هم دغه شانتې ده چې هغه سره به د ماسټر دلته ځکه امپیل نه وي، د بي اس نه پس ماجستر ماجستر نه پس پی ایچ ډي، نو د هغه سره به د ماسټر ډیګري او د هغې ډیمسي یعنې کشف الدرجات ورسره وي، یا که د مدرسې والی د علمي سند او د هغې نه علاوه که د مدرسې نه علاوه د سکول والی یا د ماسټر یا د امپیل ډیګري او ډیمسي او پاسپورټ سایز تصویر او پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ دا لازمي ډاکومنټس، او د دې نه علاوه میډیکل سرټیفیکیټ سی وي چې ریکمنډیشن لیټر ورته ویلی کېږي، او د هغې نه علاوه نتایج الاختبارات یعنې عام څه تا سره کوم داسې یو اختباراتو د امتحاناتو یعنې دغه در سره ټسټونه وغیره هغه شو، او اضافي ډاکومنټس نو هغه غیر لازمي دي، که یي جو ټیک د اپلوډ یې که نه نو څه مسله نشته، خو فایده یې دا ده که در سره یې ده ته اپلوډ کړي نو ستا اپلای ته تقویت ورکوي، یعنې مضبوطوالی هغه ورکوي. نو اوس یو ملګری دی هغه پخپله مې اپلای کولی شي، هر څوک یې کولی شي، ځکه اوس پکې د عربۍ ټرانسلیټ دومره ضرورت نشته. که یو کس وایي چې مونږ چې اپلای کوو نو مونږ میډیکل سرټیفیکیټ هم برابرولی شو، تاته د خطاب توصیه چې ورته ویلی کېږي ریکمنډیشن لیټر تزکیه دا هم برابرولی شو، سی وي شوه ټیک شوه، او د هغې نه ښه ښایسته طریقه باندې اپلای هم کولی شو تاسو ته. نو بي اس ته هم تاسو شئ، ماسټر ته هم شئ، پی ایچ ډي ته هم شئ، بیا ډیپلوما ته هم شئ چې هغې کې د عربي لینګویج ډیپلوما یې هغې ته هم پکې اپلای کولی شي. هغې لپاره ته بیا په هره طریقه هلې چې تا سره میټرک یې پی سي بي اس ماسټر پی ایچ ډي چې د کوم یو ډیګري در سره وي نو ته اپلای کولی شي. نو دا اوس نوی اپډیټ بالکل د دې نوي خبره خو صرف مسله لږ لږه دا ویب سایټ کې چې پاسپورټ نه اپلوډ کېږي، انشاءالله دا مسله به موږ یو ویریفیکیشن دپاره میسج نه راځي، دغه دوه مسلې دي چې دا وځي انشاءالله، هغې نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې تاسو یونیورسټۍ ته د سعودي عرب چې کوم سکالرشپ دی دې ته اپلای وکړئ. باقي فول فنډډ د دې وضاحت مخکې مونږ کړی دی. بس الله هم ښه ساته چې هر ځای وئ، او کوم کسان هم چې اپلای کوي الله دې توفیق ورکړي چې دلته قبول شي او الله دې قبول کړي. جزاک الله.